او یلکه قدرمنو سلامونه سلامونه سلامونه. زما په ګلدین یار را سره ناست دی. مونږه د سرخار پېښور نه دا د اتوار ورځ ده روانو ځو به تنګي چارسدې ته. هلته د پښتو د 12 کتابونو په یو ځای مخکتنه ده. بادل زمونږ یو ډېر خوږ مشر دی، شاعر دی. هغه را باندې دا ذمهواري را سپارلې ده چې ته به راځې کمپیرنګ له. نو د دې پښتون وطن هر ګوټ پیر زما دی. دا که چارسده ده، که سوات دی، که شانګله ده، که وزیرستان دی، که سرای نورنګ دی، چې که ثوابۍ ده. یار په ثوابۍ خوشحالېږي. ثوابۍ خو ځکه زما ده چې هلته زما یار دی. نو خبره دا ده راشده چې مجبورۍ نه لرو، وخت لرو، خامخا به ځو، هر چاله به ځو. او موږ به راشده ګوره موږ چې 20 کاله بعد دا ویډیو ګورو ته به وایې چې ګوره زه ځوان وم. خو موږ به خلکو ته وایو چې د مینې 2 جوارګر، 2 تاوانیان، 2 لیوني، ټول پښتون وطن کې څو جانان 2 لیوني. اوس موږ سهر دی بیخي دلته په دې دا کوم ځای دی راشد؟ ګلبهار تاڼۍ مخه ده. نو راشد تاڼۍ ته نه دی راغلی بلکې چای وله راغلی وي. چای وله دلته به موږ په یو ځایي ټلویزیون کې کار کوو. وختونه و کارونه اوس هم روان دي. نو راشد له یو سړي یو کپ چای راوړ دی او ته غوسه شو. وایي موږ 2 کسانو موږ یې نه. بهرحال غوسه کېږه مه راشده. پراټې به خورو. راشد نور ته ورته څه ویلي دي که نه؟ بلا بچی د اډر درون ورکې بیا ما ته وایي تا سره ماتې شته. راځئ موږ سره. او ملګرو څه په سختو، په ستونزو، په مشکلاتو باندې تر چارسدې تنګي نعیم خان حجرې پورې رالو. راشد حجره وښیه زما د بشره باغ خیخ حجره وښیه. نو دلته د 12 کتابونو مخکتنه ده، یوه ګڼه ناسته ده، یوه قصه ده. او دغلته کوم ځای کې ودرم؟ مخامخ ځای دی دې ځای کې ودرم. دلته ودرم ګران. دا حجره وښیه، دا حجره وښیه، دا ګڼه وښیه. ځای ته رارسېدلي و راشده، ځای ته. ډېره مننه. خودسرو سخنورو خلکو کور دی، دا وطن د معتبرو خلکو کور دی. اشنغر خو مې د زړه سر دی شماله، اشنغر خو د رهبرو خلکو کور دی. د رهبرو خلکو په دغه ټاټوبي کې ټولو راغلو ښاغلو ته چې زمونږ څومره هم ځوانان، مشران، باباګان